السلام علیکم کتونکو مراد علي خان یم دا وخت نن مازدیګر او نن ماښام چې دی مونږ په بایپاس په میزبان رستورانټ کې موجود یو. میزبان رستورانټ دا نوی رستورانټ کولاو شو. د دې میزبان نوم دی. دا وخت موږ په بایپاس کې موجود یو. د دې نن افتتاح وه. دلته ډېر سیاسي او غیر سیاسي خلک چې دی هغه په ګڼ شمېر سره راغلي دي. راسره دلته دوه ملګري میا محمد حسین او افتخار احمد زمان هم موجود دي. دوی هم راغلي نن دلته افتتاح وه او زموږ بل ملګری خورشید خان هم راغلی دی. محمد حسین څنګه لیخۍ برابرې؟ جی د الله لک لک شکر ہے. میزبان رستورانټ کې ولاړې ډېر ښایسته ماحول دی، ماښامې دی او ډېر شین چمن هم دی او ډېر ښکلې رڼایي ده او ډېر ښایسته ماحول هم دی، ښایسته موسم دی. روټۍ دې وخوړه ځای که څنګه وه دا نوی هوټل کولاو شوی دی میزبان رستورانټ؟ ماشاءالله ثم الحمدلله څومره بهترین چې د دې میزبان رستورانټ آنر دی، مالک دی وحید الله صاحب، دومره بهترین د هغه د مزاج مطابق او د هغه اخلاق هم د هغې کانې مزه ده او د هغې هغه خوږوالی دی. د هغې که موږ څومره هم صفت وکړو د وحید الله صاحب او د اخلاقو د هغه په زندګۍ په طرز نه کم دي، همدغه شان چې خدای پاک هغه له څنګه خوی ورکړی داسې ورته خدای پاک داسې یو ښایسته غونته کې ځای ورکړو، د یو کاروباري د حلالو رزق د ګټلو یو ذریعه خدای پاک جوړه کړه. محمد حسین افتخار راسره هم موجود دی. افتخار زما خیال محمد حسین ډېره ښایسته او خواږه ذایقه‌داره خوراک چې دی هغه دلته کړی دی په میزبان رستورانټ کې بایپاس باندې چې دی هغه وخت موږ موجود یو. نو څنګه ډېره خوږه وه ستا ژبه څنګه ده راسره شریک کړه؟ څنګه چې د محمد حسین وي او د محمد حسین په خوله کې به ما خوند پروت وي او ښکلی خوند دی، خوږ خوند دی، نو ځکه دا خوږې خبرې همدغه شانتې مونږ چې په خپله دا خوراک چې دی نو ټیسټ کړو یا د دې ذایقه مونږ وکتله نو دا ډېره زیاته ښکلې ده او دلته خو ډېر شی رستورانټ دي زما په خیال په دې کې څه مقابله نشته، خو دا ده چې دلته کې معیاري خوراک دی او دلته کې که تاسو وګورئ نو په فرنټ باندې هغې خپل کچن چې دی هغه مخامخ شاته چې ښکاري دا کچن دی او په دغه کچن کې تاسو په خپله لیدی شئ چې هغه څومره په صفایۍ سره کار کوي، په صفایۍ سره چې دی نو خلکو له خوراک ورکوي. مطلب د دې کچن چې دی هغه هم د دې خلکو مخامخ دی، د خلکو د مخې تازه خوراک چې دی هغه تیاري. دا مې اورېدلي چې دلته دي چې کوم غوښه ده مطلب تازه غوښه خپل څاروی هم لري. بالکل تازه څاروی لالی او دې سره شاته بایپاس ته سیند بهیږي نو یخ هوا هم سویمینګ پول هم دی چلیږي او چې یخ هوا چلیږي بیا په هغه ځای کې خوراک هم خلک ډېر کوي که څنګه. بالکل او بیا دلته کې خوراک ورسره ستا خبره سویمینګ پول هم دی. د ایډوانټیج دا دی جي چې سویمینګ پول دی هغې ته او ینګرز راځي چې څنګه د هغې سره هغه یخوالی د سپات یخ سیند اوبو یخوالی ودې رپوي نو هغه یخ رپولو سره هغه وجود احساس شي خوراک غواړي ګرم به ګرم نو په هغې کې چې بیا راشي او بیف پلاو بیا هم د میزبان رستورانټ او د هغې خپل خوند. اصل د میزبان رستورانټ چې دی کوم زیات خوراک چې دی هغه ډېر زیات مشهور دی او سپیشلیټي چې څه ده؟ سپیشلیټي خو ما چې څومره کتلي ده وخوړم نو ماشاءالله هغه د دوی دا پلاو بیف پلاو چې زبردست خالي چاول نه په دا زبردست غوښه ښه پخه غوښه او بیا د ټول نه ایډوانټیج په هغې کې دا دی چې تازه. بالکل ډېره مننه. کتونکو نور ملګري راسره هم ولاړ دي، د هغې سره به هم خبرې کوو. خورشید خان راسره هم ولاړ دی، افتخار احمد زمان دی او دغه شانته کې میزبان رستورانټ کې چې دی موږ ګرځو تاسو وینئ چې دلته ډېرې ښایسته نظارې هم دي ګیر شاپیره باندې، ډېر ښایسته رستورانټ هم دی میزبان رستورانټ په بایپاس باندې. موږ کوشش کوو چې دلته کم نور زموږ ملګري د هغې سره هم خبرې وکړو. څنګه چې ورته وایي چې ما سره نور ملګري هم موجود دي، د هغې سره هم خبرې کوو. دا وخت د دې میزبان رستورانټ چې کوم اونر دی مالک دی وحید خان چې کوم محمد حسین خبرې وکړي تاسو واورېدو، ده سره به هم ګپ شپ لګو. ډېره مننه وحید خان. دا راته ووایه چې ستا خو مخکې کاروبار داسې نظر نه و خو دا میزبان رستورانټ دغه نوم دې څنګه په ذهن کې راغی او دا سوچ دې څنګه وکړو چې خصوصا میزبان چې دی دغې نوم باندې یو رستورانټ کولاو کړو سوات کې؟ ډېره مننه مراد صاحب. اصل کې زه به دا وایم چې زمونږ چې څومره ملکن ډیویژن دی نو دا ټول په هاسپټیلیټي کې ډېر زیات مشهور دی. بیا سپیشلی زمونږ د سوات د شندې او د پورا زمونږ چې د علاقې څومره د ملکن ډیویژن خلک دی نو هغه په مهمان نوازۍ کې ډېر زیات مشهور دی. او اصل کې د سوات چې کوم دی نو سوات داسې دی چې دا خو هب دی د ټوریزم په حوالې سره. نو دلته زه اینم اکثر مونږ ګرځو راګرځو ډېر زیات ځکه زه ډېر زیات په خپله ګرځېدلی یم نو زه چې په خپله څومره هر ځای کې اینم نو دا خلک زمونږ سوات ته د پوره پاکستان نه ډېر مېلمانه او ډېر زیات خلک راځي. نو ما ځان داسې اړه کې مې دا زموږ خو د پخوانه دا یو جذبه ده چې یاره مطلب مونږ پرېږدي هغه مهمان نوازي او دا سیسټم نو ما یاره چې که مونږ ولې نه چې یاره مطلب ټیک ده زموږ ماشاءالله په پوره بایپاس کې چې کوم دی دا یو قسم نه د سوات فوډ سټریټ دی او دلته چې کوم دی نو ډېر زیات مطلب دغه شانتې ټورسټ او ډېر مېلمانه او ډېر خلک راځي د هر ځای نه. نو انشاءالله میزبان بیف پلاو چې کوم دی زموږ رستورانټ چې کوم دی دا به انشاءالله په مهمان نوازۍ کې به
دا چې کوم دی نو ډېر زیات مخکې به وي او د څومره میلمانه چې راځي نو هغه به موږ ډېر زیات په درناوي او په قدر سره به چې کوم دی هغوی سره موږ مطلب د هغوی میلمستوب وکړو هغوی ته به هر قسمه فیسلټیز د خوراک په حوالې سره چې کوم دی انشاءالله فریش او تازه هغه به ورته انشاءالله اویلیبل ډېره مننه کتونکو دا وحید خان څنګه چې دی وي چې میزبان مطلب دا چې موږ مخکې هم د سوات خلک یا د ملکنډ ډیویژن خلک چې هغه په میلمستیا باندې مشهور دی دغه شان کې موږ دغه نوم چې د دې انتخاب کړی دی او د میلمستیا په نوم باندې موږ دلته ناست یو او د خلکو د خدمت یا میلمستیا به کوو نو تاسو کته شي دا وخت میزبان رستورانت چې ډېر خلک ډېر ملګري راغلي کوشش کوو چې بل چا سره هم دلته چې خبرې وکړو دا وخت را سره زموږ خوږ ملګری ارشاد خان را سره موجود دی چې هغه هم دلته میزبان رستورانت راغلی ارشاد خان ډېره مننه وخت راکولو څنګه وګرځېدې دا ځای د ماښامې د هوا څنګه ده او د میزبان رستورانت په حواله راته هم ووایه خوراک خو دې مو ښایسته و خوراک څنګه و ذایقه‌دار و که نه بسم الله الرحمن الرحیم د تاسو ته پته ده چې بایپاس خپل یو خوند دی خپل یو هوا ده او بیا د هغې ماښامې مازدیګری ماشاءالله ډېر خوندناک بیا د وحید خان امینه او دلته د زیږي کم خوراک چې و کم کوک چې دی ماشاءالله ډېر الله پاک وله ډېر تکړه کوک ورکړی ډېر ښه چاول یې پخ کړی وي او انشاءالله موږ خپل ټول میلمنو ته سوات ته چې کوم راتلونکي سیاح دي هغو ته وایو چې یاره یو پیره په میزبان کې خامخا د دې د ذایقه ټیسټ کوي چې تاسو هم مزه درکړي انشاءالله د هوا سره به د ذایقه هم ډېره ښکلې وه نو انشاءالله تاسو برکور له دې نه لطف اندوز شئ ډېره مننه کتونکو دا ارشاد خان زما په شا باندې تاسو وینئ حیدر خان هم ناست دی نور ملګري چې دي هغه هم راغلي دلته ناست دي خادم شاه دی ناظم صاحب دی نور ډېر ملګري دلته راغلي دي میزبان رستورانت وزټ یې کړی دی او د دې د ذایقې ټیسټ کوي نو دا زموږ ورکوټ شانته کې پروګرام و تاسو سره مې شریک کړو تاسو وکتو چې دا په بایپاس میزبان کې چې د موږ ریکارډ کړو تر دې مخ خپل قربان مراد علي خان له اجازه ورکړئ د لوی الله په امان